बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेम जी इरफान दुरानी तासो गोरे पिया में खैबर दा टाइम गुलूनो खार पे खबर की मौजूदी हो बिया मुंग सरा मलक आदिल साहब नास थी मौजूदा दी रहनुमा चे दिनो मुस्लिम लीग नून दे और कौमी असम्बली अब इंशाल्लाह दी इलेक्शन बम कई दलता पे खबर बांधे और खपल इलाका के बिल्कुल अली जली दासी दी चे डेर ज़्यादा अली जलीम दी और कारूने हम कड़ी दी गरीब सड़ी दा पारा मंडा तरंडा हम वाले दा दी सारा खबर अतरी कहू दी इलेक्शन हवाले सारा दा मसरूफियात हवाले सारा अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब दारा तू आई इलेक्शन को बस नो शवे दे तासो बा सही इरादा दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोल मख के तासो द चैनल और तासो ढेर शुक्रिया अदा कोम چې تاسو دومره مصرفیات نه زموږ د پاره وخت کو د سدا چې دا موجوده حالات چې کم د الیکشن سیزن شروع شو او الحمدلله مخکې مونږه د عوامو خدمت بیلو د خدمت کړي دی او راتلونکي وخت کې هم ان شاء الله مونږه د عوامو خدمت وکړو او اوس د الیکشن کم سیزن روان دی کم موقع او الیکشن هغه دی تاسو وګورئ چې د لس کاله په کې پی کې باندې کم تیر شول په لس کالو کې زمونږه صوبه څومره پسمانده پاتې شوه آیا هغه ترقیاتي کارونو لحاظ هم پاتې شوه او چې کم کارونه شوي دي هغه د ښکاري چېرته یو اناړي او ناخوانده خلکو کارونه کړي دي لن تاسو دا بیلټي وګورئ چې زمونږه پېښور ښار چې د ګلونو ښار ورته ویل کېږي دا په 200 کې تقسیم شوی دی که وګورئ دا بیلټي چې کومه جوړه شوې ده دا یو انلارج منصوبه ماته ښکاري چې عوام ته هغه فایده ونه رسي چې کوم په کار وه چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده کوم په لاهور کې جوړه شوې ده کوم په کوم هغه ځای کې جوړه شوې ده هغې مقابلې کې دا مکمل صفر ده او ماینس ده او څومره چې مقروضه کېږو لګي او څومره چې آیا دې دپاره څومره پیسې اخیستلې شوې او په څومره پیسو دا جوړه کړې شوه نو دې په وجه باندې دا یو داسې نور ډېر ناکامې منصوبې دي چې د پی ټي آی ګورنمنټ چې دلته کومه تباهي کړې ده د عوامو تباهي کړې ده کم دروغو وعدې ورسره کړې وې کم هغه لوزونه خپل سر ته ونه رسول نو الحمدلله دا واحد یو جماعت دی پاکستان مسلم لیگ نون چې زمونږه قائد میاں محمد نواز شریف چې تاسو د هغه دور ګوري هغه کلم دور راغلی د هغه په دور کې ملک اټمی قوت شوی دی د هغه په دور کې موږ ته موټروی ملو شوی ده په هغه په دور کې غریب ته روزګار ملو شوی دی په هغه په دور کې هغه ترقیاتي کارونه شوي دي چې هغه چا نه پټ نه دي په ملک کې امن راغلی دی د نواز شریف په دور تاسو وګورئ چې هغه کې د امن راغلی هغه کدین او تاسو نور هغه وګورئ چې عوامو دپاره بهترین یو ګورنمنټ و اوس هم عوام دا غواړي چې میاں محمد نواز شریف چې په 2017 کې چې کم پاکستان موږ ته پرېښی و چې هغه پاکستان موږ ته واپس ملو شي نوې پاکستان په نوم چې کومه ناره لګېدلې وه هغه بالکل د هغه خلاف لاړه آیا هغه چې ځوانانو ته کومې نوکریانې وعدې کړې وې هغه نوکریانې چېرته لاړې آیا غریب خلکو څخه کم د کورونو واده کړی شوی هغه کورونه چېرته لاړل آیا هغوی په خپله دا ویل چې کله په ملک کې مهنګایي زیاتېږي نو پوهېږم وزیر اعظم غل دی دا د هغې د خپل د خولې الفاظ دي کله هغه وایي چې کله زه به د بل ملک نه قرض نه غواړم ایم ایف نه قرض نه غواړم چې قرض به غواړم زه به ځان به پانسي کومه نو آیا هغه کومه یو خبره رښتیا شوه چې په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو نو هغه زمونږ قوم ته خاص کر یوت ته نوجوانانو ته ډېره غلطه لار وښوله سیاست چې کوم هغه سیاست او عوامي خدمت د خدمت یو نوم هغه سیاست هغه کنځلو ته واړولو نو راتلونکي وخت انشاءالله چې کوم دی هغه د میاں محمد نواز شریف دور دی راتلونکي زمونږ سروم دل انشاءالله وزیر اعظم به راځي به یو ځل چې کوم په 2017 کې چې هغه کوم دی چې پاکستان پرېښی انشاءالله هغه دی نه موږ دوباره آغاز به الو او د پاکستان به انشاءالله سوپر ټایګر انشاءالله جوړ دا راته وایي دې نه وړاندې خو لکه پی ډي ایم جوړ شوی و د هغوی حکومت دلته چې کله جوړ شو په آل پاکستان کې پی ډي ایم لکه مشترکه حکومت خو نوم یې پی ډي ایم ایښودل شوی و نو شهباز صاحب خو هم ډېر ګراني راله د هغه هلته کې تاسو څه ویل غواړئ ګورئ جي چې کله هم اپوزیشن یا د پی ډي ایم په نوم باندې یودی کېږي یا آر ډي په نوم باندې یودی کېږي همیشه چې کله هم ملک ته داسې یو د پارټۍ نه نقصان رسي داسې یو جماعت نه نقصان رسي دا ټول پارټیان متحد کېږي په یو ایجنډا باندې کې هغه کېږي پاتې شوه د پی ډي ایم خبره پی ډي ایم چې بیا کوم شهباز شریف چې کم دي چې ګورنمنټ سنبال کو خو هغه نه مخکې چې کم 15 کاله ګورنمنٹ راغلو هغه ایم ایف چې 15 کاله کمې معاهدې شوي وي هغه د چا نه پټ نه دي هغه په ریکارډ باندې موجود دي په هر ځای کې هغه موجود دي هغه زمونږ یو مجبوري وه او دا یو خبره زه تاسو په چینل باندې عوام ته رسول غواړم که چېرې شهباز شریف مسلم لیگ نون او پی ډي ایم دا قرباني نه ورکړي نو په تاسو به نن دا پیټرول په 1000 روپۍ لیټر به اخیستو
دا خو د هغې هغه قرباني او د هغې هغه وه چې هغه مهنګۍ څه حده پورې کله به لاندې شوه کله به باره شوه کله به لاندې شوه کله بره شوه نو IMF سره آنګ مچولې غوندې لوبه یې وکړه نو هغه پیریډ ولا پوره کړو نو ما دا مخکې هم دا خبره وکړه چې انشاءالله 2017 کې چې میاں نواز شریف کوم دی کې پاکستان پاتې شو انشاءالله راتلونکي به 2024 نه هلته نه بیا پاکستان به د ترقۍ سفر به شروع کېږي به ډیره مننه جی پیام خیبر له وک ورکولو مینوالو څنګه چې ملک عادل صاحب د زړه بړا سویستو نن ډیر کلو خبرې وکړلې چې PDM کم کارکردګي و د حوالې سره او میاں محمد نواز شریف صاحب چې کم راغلی دی د ملک پاکستان ته خپل ملک ته راغلی دی او د هغه چې کم منشور کې لیکل شوي دي دا به نه وایو چې یاره پیپلز پارټي څنګه ویلي روټا کپړي مقام روټي کپړه مکان نه خو د وی چې روزګار به ورکوم هر یو کور کې به خوشحالي وي او خوشحاله به وي دغه رنګې ملک عادل صاحب هم ویلي چې BRT موږ ته ضرورت نه وه او BRT په ځای چې یونیورسټیز وي نو بهتره به وي او BRT په ورکوټ خار دی زموږ د پیښور او دلته چې BRT منصوبه راغلی ده او ټول خار راته تنګ کړی دی نو دی باندې به هم خبرې اترې کوو نورو سره تاسو ګورئ جی پیام خیبر زه ام عرفان درانی د الله پامان